د شاه زلمو د سر لښکر سره ځو د پښتونخوا د شاه زلمو د سر لښکر سره ځو د سکندر سره ځو د سکندر سره ځو د سکندر سره ځو د سکندر سره ځو د پښتونخوا تیار وطن لبا رڼا راوړو په دې کوڅو کې به ډیوې ګرځو د ننګ سرونو له شملې به خامخا راوړو د خپل قومي وطن جرګې ګرځو د هر شهید د وینو اجر نن سبا راوړو موږ به د سرو وینو نارې ګرځو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خبره صحیح ده چې سوات کې رس رضا د خلکو توجه چې ده هغه قومي وطن پارټۍ طرف ته راګرځېږي لګیا ده او د دې بنیادي وجه دا ده چې یو خو شهید وطن حیات محمد خان شیرپو د سوات سره یو خپله مینه وه او بیا د هغې نه پس ته ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو صاحب د سوات خلکو ډېر خدمت کړی دی او اوس خلکو ته هغې احساس کېږي لګیا دی او زمونږ هم توجه چې د هغه ملکنډ ډیویژن باندې دا او مونږ دا ګڼو چې ملکنډ ډیویژن چې دی هغه د قومي وطن پارټۍ یو مضبوط ګډ جوړېدی شي او دغې لپاره زمونږ خصوصي توجه ده او کوشش په دا کوو چې سوات کې هر کلي ته هر کوڅې ته ځان ورسو دغه شانتې شانګلې کې په دیر کې پوره ملکنډ ډیویژن کې چې مونږ هر ځای ته ځان ورسو. خو د پیښور کومه جلسه چې وه زه دا ګڼم چې ډېره کامیابه جلسه وه په دې باندې چې د دې باوجود چې حکومت مختلف حربې استعمال کړې مختلف رکاوټونه یې واچول په د هغې باوجود خلک رالل او په ګڼ تعداد کې پای کې شریک شو. دې نه دا اندازه کېږي چې خلک چې دی هغه د موجوده حکومت نه تنګ شوي دي او د دوی د پالیسو نه تنګ شوي دي خاص کر ګرانی چې دی هغې هر څوک متاثره کړي دي. دا جلسې چې دي دې سره یو پریشر بلډ کېږي لګیا دی او د هغې زور تاسو وکتلو چې د پیښور د جلسې نه پس ته بیا ملتان کې اجازت نه ورکو نور زیات رکاوټونه یې واچولو او هغې سره چې ملتان کې هم کوم جلسه وشوه زما خیال تاریخي جلسه وشوه. اوس په 14 تاریخ باندې لاهور کې به هم یو تاریخي جلسه کېږي او دا سلسله که همداسې جاري وي نو زما دا یقین دی چې دا حکومت په د دې عوامي زور مخامخ ودرېدی به نه شي او ډېر زر به چې دلته کې به نوې انتخابات پکېږي به شفاف انتخابات پکېږي به او د عوامو اصلي حکومت چې دی هغه به راځي. د وخت په شور کې غل کېږئ به نه د جنګ ځپلو پښتنو قومي جرګه جوړه ده قدم را واخلئ خو ودرېږئ به نه د امن چغې به وهو د لرو بر سره ځو د سکندر سره ځو د سکندر سره ځو د سکندر سره ځو